أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. سورة الأعراف من شروع کرو. دې سورت کې بنیادی طور باندې درې مسلې ذکر کړي. یو مسله تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې باندې تفصیلی واقعي ذکر کولا د حضرت موسی علیه السلام. دویمه مسله چې اتباع د منزلو کې د الله د حکم تابعداري کوي. په دې باندې واقعه د ابلیس او د حضرت آدم علیه السلام ذکر کړه. دریمه مسله وا مسله توحید چې په مشکلاتو کې شدایدو کې یوازې الله ته چغبا کوي. دې باندې د انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کړل. یمو ویلو په آخر د صورت کې لس آداب ذکر کې د پار د تبلیغ چې کله ته دعوت ورکړي دا مسائل خلکو ته رسي نو پکار دی چې په احسن طریقې سره مسله ورسي نو هغه په مخاطب باندې اثر کوي. سلور آداب ذکر شو. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان. مخکې د شیطان د نزغ ذکر شو چې شیطان وسوسې اچي مسلمانانو ته. نو د دې زینا دوه قسمه فریقین ذکر کوي. یو هغه فریق ذکر کوي چې هغه متقیان دي چې کله شیطان هغه ته وسوسه واچي نو هغه فوراً الله تعالی یاد کوي. یو صحابي د نبی علیه السلام نه تپوس کوي یا رسول الله د شیطان وسوسې ما باندې راځي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ذالک عین الایمان. دا عین ایمان دی. ځکه غل چې دی دا روان کندر ته نه ځي بلکې هغه ځای ته ځي یا په هغې کې څه سامان پروت وي. نو په تا باندې چې وسوسې اچوي نو ستا په زړه کې ایمان پروت دی او مسلمان باندې هغه حملې کوي. خو کامل مسلمان هغه دی چې هغه د هغه مقابله وکړي او هغه له جواب ورکړي. نو دوه قسمه فریق ذکر کوي. یو هغه چې هغه متقیان دي چې هغوی شیطان سره مقابله کوي چې کله هم د شیطان د طرف نه څه وسوسه راشي د ګناه اراده راشي یا سبله حمله راشي فوراً هغوی اعوذ بالله ووایي یا فوراً هغوی د سزاګانې یاد کړي که چېرته دا ګناه مې وکړو نو دا د سزا به میلاویږي او که د دې ګناه نه مې ځان بچ کړو نو الله دا وعدې زما دپاره مقرر کړي دي. نو فوراً هغوی الله تعالی یاد کړي نو دوی ته پته ولګي. دویم قسم هغه دي چې هغه د شیطانانو رونه دي او هغوی د شیطان په چال کې راغلي دي. نو کله چې شیطان ورته وسوسه واچوي نو هغوی نور په ګمراهۍ کې اضافه وکړي. ان الذين اتقوا یقینا هغه کسان اتقوا چې ځان یې بچ کړی دی د ګناه نه یا اتقوا چې د الله نه یریږي. اذا مسهم طائف من الشیطان هر کله چې ورسېږي دوی ته طائف وسوسه من الشیطان د شیطان د طرف نه. طائف وسوسې ته ویلی شي. وسوسه یا د ګناه وي چې ګناه کار وکړه یا وسوسه معنی ده چې د شیطان د طرف نه حمله وشي په صورت د پیریانو کې یا په صورت د بل څه کې. تذکروا دوی یادوي الله لره یا معنی ده وعد وعید یاد کی کچرتا گناہ میو کو دادا سزاگانی دی اور کچرتا گناہ میں ان کو دا اللہ دا طرف نہ دادا انعامات و احسانات تی فوراً اللہ تعالی یادی. لکہ علماء کتابوں کی یو واقعہ نقل کری دا یو طالب علم یو زنانا هغه ولګي دا په گناه کې گرفتارول دا طالب علم ولګي یو چراغ راواغست اور هغه بلکو پورش په خپل دا غوتی په چراغ باندې وسوځولي. دا زنانه ورته مخاطب شت چې دا څه کوي ما ته نه ګوري او خپل غوتی دی په چراغ باندې وسوځولي. نو هغه ورته جواب کوي
چې دا زکه خپل غوتی په دې باندې سوزوم چې زه د آخرت هغه ور خپل ځان طرف ته بخښته کما که چېرته نن ما ګناه وکړه تا ته نږدې شوم د آخرت سزا د آخرت ور ډېر سخت دی د دې د بمباتۍ د ور نه. نو صحیح خلق متقیان چې تذکرو چې د ګناه د ایم په زړه کې پیدا شي فوراً هغه ته وعد وحید زیات شي که ګناه مې وکړو دا د سزاګانې دا د عذابونه دي. فإذا هم مبصرون پس اچانک وی مبصرون پوهیدونکي کتونکي پوهیدونکي پته ورته ولګي. دا خو هغه فریق و چې کوم متقیانو او دې کې پنځم عدد ذکر شو تذکرو ذکر. پنځم عدد دا چې کله داعی ته مبلغ ته توسوسه راشي د شیطان د طرف نه نو هغه فوراً اعوذ بالله وایي فوراً د سزاګانو استحضار په زړه کې راولي. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. د دې ځنا دویم فریق ذکر کوي چې هغه رونه د شیطانانو دي. وإخوانهم رونه د دوی یعنې رونه د دې شیطانانو يمدونهم في الغي راکاږي دا شیطانان خپل رونو لرا فی الغی په نورو سرکشۍ کې. سمانا کم کس چې ګناه کوي اخر دا چې شیطان د په زړه باندې تسلط حاصل کړي د په زړه باندې قبضه وکړي نو د ده باندې چرې حق خبره اثر نه کوي. وإخوانهم رونه د دې شیطانانو یمدونهم راکاږي دا شیطانان هم خپل رونو لرا فی الغی په نورو سرکشو کې ثم لا يقصرون دې په دې کې کوتاهي نه کوي. ضمیر یا راجع د شیطانانو طرف ته سمانا شیطانان د دوی په دې گمراه کولو کې هیڅ کوتاهي نه کوي په دې سرکشۍ کې هیڅ کوتاهي نه کوي. یا دې رونو طرف ته راجع ده یعنی کم ملګري چې د شیطانانو دي ثم لا يقصرون دې دوی کوم یو کوتاهي نه کوي په دې کې لالا په ګناہوں کې مبتلا کیږي. اور حدیث پاک کې دې تشریح موجود ده چې کله یو انسان ګناه کوي که توبه وباسي نو د په زړه باندې یو داغ لګېدلی وي هغه داغ میټاو شي. که چېرته دې ګناهونه کې بل داغ ولګي اخر دا چې د زړه تک تور شي د ده باندې حق خبره اثر نه کوي. د دې په منځ کې لذت نشته په دیني خبرو کې لذت نشته ځکه لذت دی چې د زړه تک تور شوی وي. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما اتبع ما يوحى إلي من ربي. د دې ځینې جواب د سوال په منځ کې مشرکین دا سوالو کو په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې یا رسول الله مونږ ته چې دا معجزه راوړه زموږ د فرمایش موافق ته معجزه نه راوړي. نو د دې جواب چې دا معجزات دا د الله تعالی د طرف نه دي زما په دې کې هیڅ اختیار نشته دی. نو مشرکین به طور د اعتراض جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا اعتراض کوي اور دا ذکر کو په اصول د دعوت کې د دعوت اصول ذکر کیږي د تبلیغ اصول ذکر کیږي چې دعوت په دې طریقې ورکړي په دې طریقې ورکړي. مې چې پکې د کفارو د اعتراض ذکر کو دې کې اشاره دې خبرې ته چې اے مبلغه ته چې کله مسئله بیانې تبلیغ کوي تا باندې به خلک اعتراضات کوي تا باندې به اعتراضات باران وي دا نه چې تا باندې یو کس اعتراض وکړي او په کور کې سملي او به تبلیغ نه کوي وایي ځکه چې خلک په ما باندې اعتراض کوي نو اعتراضات په خو کوي کنه په پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم کفارو اعتراضات کړي دي. البرهان کې علامه زرکشی فرمایي ما نجى الله الرسول معا من لسان الورى فكيف انا د دې جبونه الله او د الله رسول دا محفوظ ندی پاتې شوي نو ما تا به څرنګه پاتې شو ما تا به پاتې شو چې خلک به اعتراض به کوي اعتراض به کوي. نو موږ کې دا د دې لپاره راوړو چې دا یو قسم کې عادت دی چې ځان د اعتراضاتو ته سمای ځان به تیار ساتي دا نه چې ته تبلیغ کوي تاسو به خلک په غاړه کې هاره چې امیل واچي دا چرې نه. وإذا لم تأتيهم بآية هر کله چې رانوړي دوی ته د آیت یو نښه مطلوبه د دوی د فرمایش موافقه
د فرمایش موافق یو نه خران وړي قالوا ایدی لو لجتبیتها ولیدی د ځان نه جوړ نه کړه دا ځان نه بدی یو معجزه جوړ کړی وا کنه دا هغوی به طور د اعتراض وي به طور د مذاق وي چې دا قرآن هم تا د ځان نه جوړ کړی نو دا معجزه به هم د ځان نه جوړه کړې وه نو جواب قلوا یا پیغمبر انما اتبع ما یوحى الی من ربی یقینا زه تابعداري کوم د هغه څه یوحى الی چې وایي کېدی شي ما ته من ربی له طرفه د رب زمانه دې کې شپږم ادب ذکر کو هغه دا چې تا باندې یو سړی اعتراض کوي نو د جواب په ځای باندې ته ورته قرآن و سنت بیانول شروع کا چې بای انما اتبع ما یوحى الی من ربی زه د هغه حکم تابعداري کوم چې کوم ما ته الله تعالی کړی دی او ما قبل څنګه بتا دی هغوی لو لجتبیتا د ځان نه یو معجزه جوړه کا نو جواب دا دے د ټولو نه لویه معجزه کتاب الله دی کلام مقدس دی او زه د هغې تابعداري ما نو بلې معجزې ته هېڅ ضرورت نشته دی قلو پیغمبره انما اتبع یقینا زه تابعداري کوم ما د هغه څه یوحى الی من ربی چې وایي کېږي ما ته له طرفه د رب زمانه هذا بصائر من ربكم دا ښکار دلائل دی له طرفه د رب تاسو نه بصائر جمع د بصیرت دی پوهې ته ویلی شي په قرآن مجید سره پوهه حاصلېږي هذا بصائر من ربكم دا دلائل دی له طرفه د رب تاسو نه وهدى ورحمة دا قرآن هدایت دی ورحمت لقوم یؤمنون رحمت ته د پاره د هغه قوم چې هغوی ایمان راوړي یو اصطلاح ده چې د علم درې قسمونه دي یو ته ویلی شي عین الیقین هر هغه شی چې انسان په سترګو باندې وویني هغې ته ویلی شي عین الیقین دویم قسم د علم دي ته ویلی شي چې انسان په سترګو باندې نه وي لیدل اور صرف په دلیل باندې پوهي هغې ته ویلی شي علم الیقین درېیمه درجه دي ته ویلی شي چې انسان په سترګو باندې یو شی وویني په دلایلو سره هم یو شی ثابت شي هغې ته ویلی شي حق الیقین نو علما وایي هذا بصائر من ربکم دا قرآن ښکاره دلایل دي له طرفه د رب تاسو نه دې کې اشاره ده عین الیقین ته وهدن دا قرآن هدایت دی دې کې اشاره ده علم الیقین ته په دلایلو سره ثابت دی ورحمت رحمت ته د پاره د هغه چا چې هغوی ته حق الیقین حاصل شوی وي لیدلي وي مي او دارنګې دلایل هم په دې باندې موجود وي نو دا آداب ذکر کړو شپږ آداب د پاره د تبلیغ چې کله هم ته مسئله بیانوي نو دا آداب دا په ذهن کې کېده نو ستا دعوت هغه به اثر کوي ان الذين يكرنا تشان اتقوا شيريد الله نام اذا مسهم طائف من الشيطان هر کلا چورسیږي دیتا وسوسه طرفه د شیطان نام تذکروا دیادی الله لرا فإذا هم مبصرون پس اچانک وی پوهیدونکي اخوان امرنا د دې شیطانانو یمدونهم راکاږي دی لرا فی الغی فسرکشی کی ثم لا یبصرون بیدی کتائی نکی فسرکشی کی وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ کله چران وړي دیتا بآیت یو نفع مطلوبه قالوا ایدی لولا اجتبیتا ولیدی زیزان نه جوړ نه کړه دا قل یا پیغمبره انما اتبع ما یوحى الی من ربی یقینا زه تابعداري کوم دا څه چې وایي کېدی شي ما تعالی طرفه د رب زمانه هذا بصائر من ربکم دا ښکاره دلایل دي له طرفه د رب ستاسو نه وهدى دا قرآن مجید ہدایت سے ورحمت رحمت سے لقوم یؤمنون لپاره دا قوم چې هغوی ایمان راوړي